دی خلقو جوړی کړی دي ځان لکه په قسمونو لارې دي، سو کوئی دې لارې تراشه، سو کوئی دې تراشه، سو کوئی دې تراشه، مزان ستړی کو الله چې کومې لارې ته تا بلی هغې تراشه. لنډه خبره ده، نور خو د خلکو جوړې لارې دي. رسول الله صلی الله علیه وسلم یو ځل صحابه کرام ناست دي، نیغه کرخه راښکله، بیا یې هغه کرخې سره ایسته اوسته نورې کرخې راښکلې، وی دا د دین نه خوا ټولې کږې وږې لارې دي، دا نیغه لار د قرآن و سنت ته، دا نیغه الله ته تلې ده، اخوا دې خوا کېږئ مه. نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمائی زرد زمان رسو تاسو به اختلافات بیا ممائیں. یا رسول اللہ اختلافات دور کے بس سکو نو تاسو بس سکوائیں قرآن و سنت پس ازائے ما انا علیہ و اصحابی پا کمی چزل آڑم زما صحابہ کرام لاڑل اگے پس ازائے. بس یو عمل کے، یو خبر کے، یو کار کے، یو جرگہ کے، یو ناس تولانا کے تپوسو کا دا پیغمبر پاک طریقہ پدی کی سرا تبلیغی جماعت مشرانوم عوام لچیو لنڈ سبق ورکڑے دے آگئی کیوں دادا دا اللہ حکم دا نبی طریقہ، دا اللہ حکم قرآن دے دا نبی طریقہ، احادیث دا پیغمبر پاک دی پس ذکر ومن حسن اب زوتو نو زخو نو اور پسی زمن غم و گورا زمن خادی و گورا زمن سنت دا بچی و گورا نکاح و گورا زمن دا وعدہ ڈوڑا و گورا زمن دا غم ڈوڑا و گورا دین مطابق دی، دین مطابق نہیں دی. قرآن کریم وائی وَمَن يَعْتَصِم بِاللَّهِ چاچے من گولے اولا گولے دا اللہ پا دین مانے پر سید اللہ مانے رست رازی من گولے اولا گوئے پر سید اللہ مانے فقد ہدیہ الى صراط مستقیم دا تلارو خول شوا پا طرف تلاری نیغی دے پا نیغی لار روان شا نور دنیا کا گانا کگی لاری بنی لاری کوک زیت بلار شی کوک زے چدے نو قرآن وائی کوک زے جہنم، کوک زے جہنم دے دا کگو کوک زے دے خان آگے تا جہنم میں لکھی گی. بیا اللہ رب العزت فرمائی یا ایو الذین آمنوا ایماندارو اتقوا اللہ، اللہ نو یہ رگے کنا سو زی قرآن وائی چا اللہ فرمائی مانا ہو یری گئے اتقوا اللہ مانا ہو یری گئے حق تقاتی چا سمر حق دے یری دو دے دا سی ہو یری گئے اسی غار یہ ہوئی من خدا نہیں یری گو دروغ والے ہوئے خدا نہیں یری گئے تا کم انا فرمانی دا کم ظلم دے کم انا روا دا چا دا مخلوق نکینن اللہ نے یری گی اللہ نہ چیرے دلے دا کارونا بے نہ کھول جہنم نے یری دلے نو دا کارونا بے نہ کھول یقین نشتے چھ جہنم دے اور دے پکی سباب سوزم پکی تا خامخا تنور تا دانگی تا رتی شوی انگیٹھے تا دانگی سری شوی انگیٹھے تا دانگی مکو کنا ولی زان سیزی اعتماد نشتی اوپر خبری دی رخلی وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ ممرے مگر چھے پکار دے اسلام مگر چھے مسلمانان. مفسرین کرام فرمائی چھے پکار دے اسلام بنی مطلب سو جائز کار کوا ہمیشہ
کله چې پتا مرګ راغی نو په یو جایز کار کې و پتا مرګ راشي نو ټیک ته کنه، یعنی ناجائز کار کې پتا مرګ را نشي، غلا قتل ډاکی زنا رواني اوشته چانو مردار لاړی کنه، کسی به هم تاریخ به د مخسته پاتې شي، غلا لتلو نو ډاکې لتلو نو زنا لتلو، رستو به خلک یادوي بیا ولې خپل تاریخ خرابې. جائز کار کې مړ شه، مزله راتلې چاویشتې خلک به یخ سړیو مزله ته نو مړ شو، جماعت کې مړ شو نو تلاوت یې کو نو مړ شو، خسته قصې به د رستو پاتې شي سړیه. دارنګي جائز کار کا زمیندارا کا خپل مړ شوي چا مړ کړي نو خپل پټي کې مړ کړي، خپل جائز کار دکھاو کنه. جائز صحیح دکانداری کو ځان لا مړ شوي هیڅوک ستا بد نه وي، نور مزدوری کوا، نور څه تجارت کوا، نور څه کار کوا، مړ شوي یاره وي ځان لا روزي ګټله آی کې مړ شو، څوک بد وایي بیا نه. نو قرآن وی ممرے مگر چیئے مسلمانان پکار د اسلام، مسلمان خود تیئی کنا و پکار د اسلام، یعنی جائز کار کے مرشا مڑ کے دل خودی کنا، مڑ کے دل دی پا جائز کار کے مرشا، غلط کار کے ممرا، حرام مکو ظلم مکو، بل وجن چاویشتی وی بلی وجنو اگا پہ ماکی شنو، غلا کے ڈاکا کے زنا کے او پردی دیوال بنے وختو پردی کورتے دنگلیو نو مخی نو وشتے شو، لعنت لیگی خلق پاگا سڑی بانے. جائز ہے کہ بمری جائز ہے، دار مسلمان دا پارا اللہ ہدایت را لی گلی دی، پاک رب العزت بہترین ہدایت را لی گلی دی. بیا بل حکم قرآن کریم وائی وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا، منگولے والا گوئے پر سید اللہ تعالیٰ ٹول. حدیث کی راضی دا قرآن رسے دا برنا اللہ تعالیٰ زرندہ کڑے دا دیزمکی تا چاچ دا رسے کلکونی والا سیرہ جنت تلاڑ شی کندو نار غخت دلونا تبا کے دلونا دین و بچی خوچچا مضبوط اونی والا واتسیمو مضبوط ہونا سے قرآن. بحبل اللہ پیغمبر پاک دا حبل اللہ مانا کی دا رسائے دا نو رسائے کما دا نو دا قرآن دے. خلق ظلم کیوں، خلق فحاشے عریانے کیوں، بربند توافون بے کھول بیت اللہ نا خزو سڑو ٹول، ظلمون بے کھول بچی بے حلالول، حرام حلال نو یتیم مال خوراکو سوچ دے عرب کے نو سڑیا. اللہ رسائے قرآن راولے گا، ظلم پرید انصاف تراشائی، زنا پرید نکاح تراشائی، تاسوک منی کئی سلور خزی خو کتا خز منی کئی نہ کن و ناروا مکو. منگولے والا گوائے پر سید اللہ تعالی مسلمان لپکار دی چھ پر سید اللہ تعالی منگولی لگئی. منگرالو دیو بل پا گریوان کے منگولے خخکڑے دیو بل پا مارے کے منگولے خخکڑے، منگتا حکم قرآن بنی منگول خخی کے منگرالو پیو بل بنی منگول خخی کرے تزما دشمن دستا دشمن تزما بدخواہ دستا بدخواہ. کامیاب نہ شو، کامیاب نہ شو، تباہ تو رسیدو. تزما بدخواہ دستا بدویم تزما غیبت کو دستا غیبت کو، تو زمانے شرمولو کوشش کو زستار شرمولو کوشش کو. من خود دل رونو نہیں رہا کری خطا شیو من جو سرپارا اللہ پیرا کرو اگا نور سو، اگا اخلاق نشتی، اگا معاشرہ نشتی، اگا طرز حکومت نشتی، سشے نشتی رے خان. طرز حکومت منگلا انگریز پوٹونو منے جو کڑے رے، انگریز دس لیٹے مگلے رکھنا قیامت پورے بات اخلاص نشتا، اور قیامت پورے صحیح سڑے برا نشی میں شر. دیکھے قرآن وی اکثر ظالمان دی، اکثر کافران دی، اکثر فاسقان دی،
یا بستا مشر ظالم راضی، یا بستا مشر فاسق راضی، یا بستا مشر راتلے بل راتلے نش او کفری طریقی دی ټولې خو موږ پکې پاتې کیږو را باندې مسلط شوي دي نو ټول کفري طریقې دي. یویشتو کنجرانو وی چې زنا جایز دی د چا به منلی کېږي دغه یویشتو ځکه وټونه زیات دي ستا شل دي په شلو نه کېږي بل څو دي یویشت دي شلو نیکانو وی چې هلکانو سره نکاح حرام دی یویشتو وی چې جایز دی دا قانون دی پاس شي یاره جی اکثریت دی یویشت دی هلکه دستخط وکړه ستا نظام دغه دی په کته کابل کې لاړ شه ووټ نوم واخله چې توت ته دې وخېږي تا پاکستان کې ډېر کسب وکړو دلته ووټ نظام جوړی مال صحابه کرام مشران شوي دي رای اخیستی شوې ده پوه شوې د ښه خلکو رای د زناکارو فاسقانو رای نه وه بیا هغه به نه مشر کېده په وچ زور به یې مشر که او اوس موږ بې داغ ماضي څوک به موږ څخه راځي ولاړ دی قاضي د کوم یو بې داغ ماضي دی پوه شوې ګرځوي دي ځان له هر یو به خپل صفت کوي که نه کوي اتم کوه خدای پرېږده دې ورځو کې یارونو د چا صفت مه کوه د یو الله صفت کوه ستا دا خوله الله سوری پیدا کړې ده په دې د یو الله صفت کو په مخلوق کې د چا صفت ونه کی یو الله صفت کو یو الله صفت بس جامه دې واغوسته الحمدلله الذي لایق د حمدونو د الله تعالی هغه ذات چې موږ له جامه راکړه زموږ بدن یې پټ کړه ډوډۍ دې وخوړه الحمدلله الذي اطعمنا شکر دې چې خدا ډوډۍ دې راکړه ده اوبه دې راکړي دي نعمتونه دې وخوړل الحمدلله د چا تعریف وکړې د یو الله سیبه یو الله ساز کې نه تانه انسان جو کړی دی وړوکی وی نه لوی کړی نو ځوان یې کړی نو په خپو روان یې کړي تعریف د چا کې یو الله چې په خبرو ولګې دی که نه الله تعریف کوه بس رز به دې ښي اچا پته مه میا هېچا پته مه میا موږ تاسو له سوا د شاباس آفرین نه څه شی شتی نه مگر شاباس آفرین کو سو کامیاب شو لاړ مزې به کوي ځان له دې دنیا کې یو څو کاله د یو الله تعریف کو خان منګولې ولګوئ د الله په رسۍ باندې ټول ولا تفرقو تس نس کېږئ مه رونو موږ مسلمانان یو زمونږ د الله ناستې ولاړې قانون الله قرآن را لېږل دی دې کې چې کمې ته وایي ظلم دی نه به کوو کمې ته وایي انصاف دی کوو به کم عمل ته د جهنمي عمل وایي نه به کوو کم عمل ته د جنتي عمل وایي کوو به دې باندې موږ چا اتفاق جرګه ما نه دی لیدلي تر اوسه که تاسو لیدلي چېرته په دې جرګو کې سړو کله د ستا لس کوره دي شل کوره دي رونو موږ مسلمانان یو موږ باندې د یو بل بېزتي حرامه ده الله قرآن کې وایي د یو بل غیبت حرام دی قرآن کې الله وایي د بل مال حرام دی قرآن کې الله وایي رونو موږ د دې پابند کېږو نور اسلامونه به یا راضي یا نه راضي ای پته مه یاسې بوډا شوي اسلام راغلی دا پروت دی عمل کو پاسه چې عمل شروع کو اسلام به راځي بیا به دی عمل کې دی مسلمانی کی
اسلام راغل دی رونو لاگو کا پزان منے زنانو بارک آیتونه دی پزان دی لاگو کی پاشو بادشاہ وقت بارک آیتونه دی پزان دی لاگو کی ازدری کی او غریب لو کلمه ناراضی پاشو دکاندار لپاره آیتونه دی نو هغه دی ازده کی نو پزان دی لاگو کی د قوم مشر لایتونه دی نو پزان دی لاگو کی نو ازده دی کی کنه مولا لایتونه دی نو پزان دی لاگو کی ہر چال دی سے دی قرآن سوک پریخے نا دی ہر چال دی دیو جن دی کتاب تو سوک نزدی نہ رہا مولا مویلو لی بس قرآن بن کی کیری ولی دا خلق نہ منی دی خلق دا نبیانو نہ دا منی لی تو سوک استا منی مرگا پورے خلد خوزاوان خبر کوا منل نہ منل اگر دا خلقو کار دے ستا کار دی قوم تا خبر دا تا کردا شیخ الحدیث مولانا محمد زکریا رحمہ اللہ لکلی دی زنگ مولیانو کے لوی کمی دا دے منگ معاشری تا نگور چو معاشرے کے کم کینسر را روان دے کم بیماری دا عمل راغلا نبی مثال پیش کئی چی اب انسان دے آگا گیڑا خراب ہے پرتو خرابی لی گیا رہے وی منگ مولیان چل کو منگ والا دا سر دڑ گولے ورکو خدای دے پوہا کا خدای دے پوہا کا سر بڑی دڑ نیشتے سڑے ڈارک شوے دے اٹومیٹک روان دے دا دی دستونو دوئی والا ورکا چا سڑی دستونو بنشی واقعی رشتے آوی لی سما خبر ہے کرے انبیاء علیہ السلام قوم تبا قتل چھ کما غلطی را فوراً رات آیا کدا مکوائے اللہ حرام کرے دے دا کار مکوائے 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 قرآن کریم دے دینا ڈھکتے سیوا شعیب علیہ السلام یو لے گو وَإِلَىٰ مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مدین والو تما شعیب علیہ السلام لے گا گئے قوم اللہ نو یری گئے اید اللہ عبادتو کہے بے اور تو فرمائل اوف المکیالا والمیزان اے قومہ ناپ صحیح کہے تول صحیح کہے زتا سو مالدارے کے خوشحالے کے سہولت کی ونم دا مالداری دا خوشحالی دا سہولت دا بدل اللہ پا تکلیف بدل کی پا غریبے پا بدل کی پا لوگی پا بدل کی اوف المکیال ناپ صحیح کے تول صحیح کے والمیزان تول صحیح کے ناپ صحیح کے تول صحیح کے اور جوگ صحیح کے جوگ باشوی دا صحیح کے انبیاء پر طریقے سوک دین بیان نہیں بیان دی کہ پتے ہو لے گی انبیاء علیہ السلام طریقہ قرآن و حدیث کے نقل قوم کے چکمہ غلطی و دا غیرات بے کھاؤ بس دا طریقہ ہونا امر دا معروف بے کھاؤ رد دا منکر بے کھاؤ دا دوارا لازم ملزوم دی رونو دا دوارا لازم ملزوم دی خی خبری حکم بدو نمانی کول بدو نمانی کول قرآن و این منگل لوگائے پر اسید اللہ تعالی یاد کہ نعمتون دا اللہ تعالی پتا سو کل چوائے دشمنان قرآن راتوں نمخ کے تمامی دشمنیں بھی کور پا کور خلق لگے دلے کور پا کور کور پا کور دیو بل دشمنان قرآن کریم چراغے اگا وقت سر چچا منل دے دوستان شلو دوستان سکے زن کدن وقت کے جام بل لورکوی دے زمارور لورکا ازد تگے مرشم خیر دے داغا دشمنان خلو کو کن کم کتاب سم کڑیو رونو ادا قرآن نور شیخ نو سو خولیشی نور شیخ نو
منګ نه خپل کړي خدای خبر دې منګ به کله خپل او پتن لګي فالف بین قلوبکم ما من راوستا استاسو زړونو منځ کې اوس مولوی صاحب ویلي مینې تعویض دله کوم مینې ستا پلار کولی شي د مینې تعویض پیغمبر چا زړه کې مینه نشي راویستی قومه پیغمبر وی الله وی فالف بین قلوبکم ما مینه راویستا دیو دومره زر روپۍ راکه ستا د ښځې مینه به وي ښځه چې ښځه جو هغې خپل خاوند سره مینه اگر کوڅه گشته چرګی نو هغه خو کوڅه گشت دی په کوڅو کې ګرځي خوشحالېږي ای ته ښځه وایي نه پوه شوې فاصبحتم بنعمته اخوانا وګرځېدی په نعمت د الله تعالی باندې روڼه نعمت د الله تعالی ادا قرآن دی قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا بل ځای راځي په فضل د الله په رحمت د الله په دې باندې خوشحاله شئ ایمان او قرآن دا د خدای لوی فضل دی بس سړی سره ایمان او قرآن د دې نه لوی فضل بل نشته وکنتم علی شفا حفرة من النار تاسو په کنارې د کندې د دوزخ وای کته کنده د دوزخ وای دې ته رسېدلي وای خوځېدلو ورته تاویدلو ما څه چلو کو الله فرمایي فانقذکم منها ما تنا تاسو راوخ کلی ما تی راوخ کلی کذالک یبین الله لکم آیاتی لعلکم تهتدون دارنگی بیانی اللہ تعالی آیتون خپل خامخا لار عمومی ولتکم منکم امتون پکار دا چه تاسو کی دی او ڈالی سبکی یدون الی الخیر خیر تبا خلق رابلی خیر سی دے اتباع القرآن و سنتی اتباع دا قرآن و دا سنت خیر قرآن دے خیر حدیث تا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خیر تبا رابلی قرآن و سنت تبا دا خلق رابلی عالمانو ڈپٹی داو اس منگ دا شے پری خیری بس نور سو وہ تو بہت کیا اختشیو سو ویو لگی آئی وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ امر دا معروف بکوائے بدو نبا خلق منی کوائے مکہ والا کدا کر حدیث کی راضی پیغمبر پاک فرمائی من رأى منکم منکرا فلیغیروا بیدہ چاچے و ناروا کارولی پچا کے فلیغیرہ بیدہ لاس بند میں مکہ والا کا لاس والا ہونا سا مکہ خلی وینا روستو نا پیغمبر وہی لاس والا ہونا سا مکہ والا فَإِن لَمْ يَسْتَطِعْ نبی علیہ السلام فرمائی کہ دا لاس ننی ولو وستی نشترے فَبِلِسَانِي پخلی ہوا رورا خپکے گا ما دا کار دا ظلم دے بی دینے دے بین صافائی دے دا کار مکھو پخلی ہوا ویو من نا ولی ویو بیا نبی علیہ السلام فرمائی فَإِن لَمْ يَسْتَطِعْ کہ دا پخلی ہم نشویلے دمرا ڈرپو کیا نو دمرا بے خواندے نو فبی قلبی ہی بیازڑ کے بد دد عمل بدو گنا منگ بد گنو نا منگ بد گنو کہ منگ وسر پا مجلس کے ناسیو کم بے غیرتو اب نن مسلمان ناغا سر تاریخ کی چاناو کھڑے یو کار دا دین نا خلاف دے اگی کے دا پیسو تعاون کول دا ناس تے تعاون کول دا خبر تعاون کول دا ټول حرام دی
نشي کولی. فلاس خو نن ما څوک ونه لید چې منې کړي، خپل زوی نه منې کړي، زوی چې دنه پیدا دی لوی تورزن پلار هغه چې هلکه مه کوه دا کار ښه نه دی. راوینسه ولې وی ته دا کار وکړو؟ که ستا طاقت نشي نو هسې پلار جوړې دی تا چا ویلي واده کوو؟ ځان دې په ګن اخته کړی دی اوس. واده دی هغه څوک چې هغه نر یا لکي ځوان وي. بې غیرته سړی دی واده نه کوي، دغسې روژې موجې نه څه ګزاره کوی ځان له، یا حکیم ته وایه څه دوایي دله درکړي جو بېغمه دي کړي. بس واده دی هغه څوک چې غیرتي، هغه سبا زوی د زوی په ځای ساتلی شي. که سبا زوی ته پلار وایي زما مشوره دا ده واده مه کوه، څه لکه نبی علیہ السلام فرمائی هو سیوینو واده دی کوي چې د بیبي د ساتلو نه نو سره واده کوي. نو سر یو د وړو پلار جوړ شي، واړه څه کوي د وړو پلار غلی دی، د وړو پلار څه ډیپټیانې وي سیبا د ده ډیپټیانې وي ډیپټیانې نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمائی کہ دا دوه نشی کولی نو دا درېیمه خبره وکئ فبقلبه د زړه نه دا عمل دا کار دا خبره دا بده وګڼه چې د دې سړي دا عمل د کافرو دی د مسلمانانو نه دی، د دې سړي دا عمل د ظالمانو دی، د دې سړي دا عمل د خیانتګرو دی. لہذا دې ملګری نه نن لس ورځې ډمان ګډېږي چاولو له تزي حاجي صاحب خو اول ناسي بالغ دته پروت دی داسې ډاډه یې والي بوی والا په سپېږمو راځي د پردو چاولو بس بوی سړي بې خونده شي ورونو دا بې خوندتیا د ځان نه وباسئ. دا الله دین منې غیرت کو نه کو جنتونه نشته که چا ویلي او سړي پته ماله راکړه ټلیفون نمبر. دا الله دین منې به غیرت کول راځي. او هر د وړو پلار د خپل کور ذمہوار دی. نو چې د وړو پلار دا ډیپټي شروع کې د کلو کې به شیطانت پاتې شي نه. تا یوازې ممبر مولا ته پرېښې ده هغو په چې تقریرو کې زګونه به وغورځوي دي به کور ته ذمہوار ته یې ستا ډیپټي ده. که ته زه په خپل شیخه زبرګتوب باندې به جنت ته لاړ شم قطعا الا خبردار محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی الا خبردار اہم خبر ادھر سے خلق ہوئی کرنا الا خبردار کلکم رائن تاسو کی ہر یو ذمہوار دے وکلکم مسئول عن رعیتی ہر ذمہوارنا جاگد اللہ اسلام دے خلقو تپوس بکیگی کم از جنت تا تپوس بکیگی تا حق ادا کرنے ز جنت تا حق دن دے ادا کرے وہ پہ بوائیں اسے نہیں کی گی نن نسی زمن سکی زامن سکی لگیا دی سا عملی شروع کرے دے نشیری تماشیری دا چا فکر شته چې د مانه سبا الله تپوس کوي نه کتش نفلونه ذکرونو من جنت ورونو آسان دینو يرونو من سره ځان مړ سیرولی مد نفلونه با کوله پاسه جان نمازونه من خلک چې مرا کوي او پراته وو ضرور ډیپټی نه محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم
سخت ساړه یخني پې راله ابتدا د وحي شوې ده دا ساړه په سړي نه راځي لس بړستنو کې هم کنګل نیولې سره پیږي ګړبېږي داسې یخ پې راغلی بیبي ته وایي زمبلوني زمبلوني دسروني دسروني پټ مې کئ کمبل را باندې واچوئ ساړه مې کېږي زور د وحي راغلی دی پریشانه شو فوراً جبریل رسی یا ایها المدثر یا ایها المزمل او کمبل اغوستون کیا قم پاسا یا خدا دغه وخت کې هم پاسا او پاسا قم پاسا فانذر داخله کو یرو وړمبي فرصت کې ورته څه وایي قم پاسا فانذر دا خلق یرو پاسا خلق یرو اوس وی تاسو مولیان د یرولو خبرې کوئ یرولو خبرې ښه ني زما رب وی یرونو او چې موږ څه چلو که د مودي ومنو قرآن خدا وی د خدای کتاب دا دی زه به تا یروم دا خامار دی نږدې شوي ژوندی به دې تیر کي هر څه به دنه هیر کي بد ځای کې به دې گیر کي که زما دا داسې ښایسته دی دا ګولونه دي پیا ته لږ لاس کا ډېر ښایسته دی چې لاس یې که چې ټیلولی جو دیکه کړی به ځای ته به یې رسولی پوه شوې دا به یرول راځي زما رب داسې وایي نو که تاسو ورته بل څه ترتیب راځي بیا موږ ته وښایه که نه بیا وښایه ته ستا پلار نشي خولی نو قم فانذر پاسا خلق یرو ته غلی شه غلطه خبرې مه کو پاسا خلق یرو پاسا خلق یرو پاسا خلق یرو نن ملا فارغ شي تشي خپینونه وی کلی ته چې لاړ شي مجمع دي چاول دي غوښې دي چرګان دي چله د علم کړ دي پاسا خلق یرو دین دې زده کړ دي ستا کلی کې بېدیني ده ظلم دی دته هارون اچولې منډه یې غوی ته جوړ کړی منډه یې غوی تبا د سمه کې پخوا هارون اچول اوس هم قربانۍ غوی ته اچي خلک او هغه داسې ټوکری ټوکری کېږي جنۍ خوله کېږي د بخاري شریف لوستی ده د قرآن فارغ شوی یا خدای پاک شرمونه راله مدرسو ته ورسېدل چې استاد یې کلک نه وي که نه کلک شاګرد پیدا کېدی نه شي د نر پلار زامن نرانی د دوس شوي زامن دوسانی پوه شوې په زرګونو طالبان مو شیخ القرآن رحمت الله علیه سره الله دومره پوهه ول ورکړې وه دا صف په صف به ناست د اندازه به وه چې دا څلورم صف کې اتشتم نمبر طالب بل طرف ته وکتل داسې پاسه او پاسې بل ته پاسه خړس ورکه ورله کړنګ به یې ته ووخت ځینې خو به خفه شي ولاړ به هغه دغسې نه تلي دي خلکو کتلي دي ځینې به بیا کېناست د هغه تربیت کې چې صحیح رالل د هغې نه هلکان جوړ شول پوه شوې د هغې نه نران جوړ شول او داسې دور راغی چې بس په مصیبت سر دی سړی به څه ووایي تا قرآن حدیث ولو سے جنې جوړ شوي یا خدایه پاکه یا الله پاکه اوس به څه کوو او ده سره څه وکړو هسې بوټی کېږي ګاډي باندې له پاسه ګلونه دي هسې چله ناوې راویستي ده مونږه یا خدای پاکه ناوې راویستي زامړه وایه رورا دا دین بیانول د ګټو هارونه به راځي دا سرخی پوډرې به نه وي وینې به د باندې بهیږي
توت ته به دې خېجې خلک چې دی زموږ علاقه کې حق پرست پیدا شي ولي به دی دې تمامو ته به ته تیار یې څه وکړو بس نور څه کې هغه فارغ شو دا په ګن کې تللی نو زه دې نابیانو غریبانانو ته څه ووایم بھائی ستا او ډیپټي راله تا باندې غرونه کېښودلی شلل دا تا چې څه لوستي دي دې عوامو ته پیش کول دي ډیپټي نه ګورئ مشکات شریف حدیث ته مشهور ما څو ځله درته ویل دی الله تعالی جبریل ولیږه جبریل لاړ شه دا کلی الټه که په خلکو جبریل علیہ السلام راغ کلی باندې چې نظر واچو یو عابد دی سپینه پاغونده نیک پړق وی مخي یا ربی ان فیهم عبدکا اے اللہ زخو هغه کلی ته لاړما هلته کې ستا داسې یو بنده دی ستا نافرمانی سترګې رپ عمره یې نه ده کړې ربا دې سړي عابد سره څه وکړمه تا فرمایل چې دا کلی تباه کا اے اللہ دا نیک سڑے ور سرا تباہ کیگی اے ربا د سرسو کما دا خو پکې نیک سڑے دی اللہ تعالیٰ فرمائل جبریل لاړ شا دا نړمبه شروع کا دا کم عابد دا کم نیک چه دی دا کم عبادتون والا چه دی دا نړمبه شروع کا دا پکې لوی بیمانه دی زموږ خپلې خبرې نه دي رونو پردی سوال جواب درته وایو یا ربی اے زما ربا دې خو نیک سړی دی الله فرمایل جبریل دا خو نیک دی خو ځان له دی د کلي کې ظلم کیږي علاقه کې ظلم کیږي په ملک کې ظلم کیږي او وینا خو وینا ده منع کول خو غټه خبره ده او د دې د اوس په تندي تریواله نه راځي منع کول خو غټه خبره ده وینا خو غټه خبره ده هغه خو غټې خبرې دي تندې د تریو کیږي نه طبیعت خرابیږي نه چې په ملک ظلم کیږي ناروا کیږي بے انصافي کیږي د الله د دین دشمنی کیږي ایس پرواہ نشته دی او جبریل د دې بیمانه نړمبه شروع کا زمونږ سزا شته څه ګرانه ونه ده خدای دې موږ تاسو ته اسانه کړي ډېره ګرانه موږ په دې بېدینیانو چې تېرو شو ورونو تندې تریو کې تیرو دی خدای لحاظ وکړي چې کم سے کم څه عذر خو راسري قیامت کې که نه ربه تندی مې ترې وکړه او نور خو زما غیرت تا ته معلوم دی که نه په هلکو کې ښویدلی یم خو تندی خو مې ترې وکړی دی بني اسرائیلو عابد شانې خو نه وم نو بیا کېدی شي چې څه غاړې ته چې تاسو د مولو باغ دله درکړي پوه شوې څه نه څه پکار دي ښه بده به بده ګڼې کستا اللہ رسول سر محبت تے دیغوی خلاف ورزی کون کو عمل ببد گنی پس بس جنتوں نے ملاوی ایسے نہیں کی گی نو بس آسان کار دے بس چاہتا زکا کاوی جنت تا بس لگ صبرو کا باران نشتے دوڑی بھی لگ باران ختم شیوے بس منتاکین و رکشک جو ڈارک جنت تے لگ صبرو کا تادی والی کہتا اللہ اکبر یوم تبیض وجوہ وتسود وجوہ قیامت پر دے اللہ فرمائی د ډیرو مخونه با پړقوي د ډیرو مخونه با تور شي عالمان د تفسیر فرمائی دے دلان دی چا دین کې د ځان نه عمل جو کړي دے هغه مخونه با قیامت کې توري
چا چې په دنیا کې سنت باندې عمل کړی دی هغه مخ به په قیامت کې پړق وای نور شان پړق به وای. الله اکبر. کنتم خیر امت، اللہ فرمائی تاسو غور امت یای پس شي غور والی کار کی در کی نہیں نو اے رور غور امت نہیں خاص نہیں دا غور والی سکار دے کاغا پتا کی نو تا غور امتی پس بن غور امتی اخرجت للناس لپارد خلقو وقت کلی شوی آئی ستاسو کار دنیا کے بسی تأمرون بالمعروف دا نیکائی خبر حکم بکائے اے رونو دا دین دے اللہ فرمائی رسول اللہ فرمائی دا عمل دا سے ہو کائے دی کہ تمرا ثواب دے اللہ بدلا جرون راکی ٹھیک شوا وَتَنْحَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ او بدنا بخلق منع کوئی منع کولو طریقہ حدیث تا پیغمبر میں تا تولس رنبے با لاس سر منی کے دا خپل کور کے لاس سر کم سے کم منی کو خواہ بار خود تنشی کولے کنا لاس سر و منی کے کنینو خلے بنے باوائیں کنینو زڑکے بابات گانے بیا زمان نبی فرمائی وَذَلِكَ اضعف الایمان دا پا تمام ایمانون کے کمزوری نہ کمزور ضعیف نہ ضعیف ایمان دے اے رونو نندا ضعیف نہ ضعیف ایمان زچ گور منو ملاوے دلی گران شوی دی دا بد گنل زمان بھی فرمائی ضعیف ایمان دے کمزور نہ اضعاف ویلی دی ایرون علماء پی پوئی گی تمام ایمانونو کے لاندی ایمان داغا چاہ دے چاہا بدا پسڑ کی بدو گنی اچھے دا نہیں نو تمام ایمانونو ناغا لاندی ایمانو ما ازنو کوئی با نہیں نو اس خدای دی کتی ہوشی پاش بھی دل و غیرت لگی رونو محبت تا قرآن لگی اگر آگئے دا دنیا با منگتا نخ کاری منگتا با قرآن و سنت خخ کاری بس کزما رور بیدی نکی یا رور دی که دی مرگر نیم خواہ دی که دی مرگر نیم دی که دستا مرگر نیم زما وعدل را نقلی نرور دی که نشم رات لی تا پی دا نبی طریقہ سیزل دا زستا وعد کی شرکت نشم کولے تمام فتاو لکل دی رونو فقہاو لکلی دی رونو کم وعدے کی دا شریعت نا آخوا عمل کی گی اگے کی شرکت ناروا دے قرآن وی ولا ترکنو الی الذین ظلموا فتمسکم النار ظالمان ہوتا غلطا مال والا ہوتا منز دیکھے گئے تاسو تبور رسی اگا خواسم روان دے خود تبور سوزی ولا ترکنو میلان مکوا اتکینا غٹبا لگتا چاول مجمع اوہا ارا سبحان اللہ بیا تسبیح رو باسارا ٹس سارا ٹس سارا ٹس سارا ات دن سر خان دی دن سر خان دم دن سر خان دم نبی علیہ السلام دا سی گٹائی نیولو دا سی غرزولو نمنو فرمائلہ بھائی دا وارد دین منی کئی جہاد کی نہ پکاری گی چمنگ پہ دشمن مڑکو سوا دا دین چری او انسان سترگ باوزی دا کمل اب شروع کردا مکوائی صحابہ خپل اولاد منی خبردار پیغمبر ویلی دا مکوائی منش دیو صحابی رو آردے کہ خورے دے سوک رشتہ دار دے رونو دا لبکی دا سے شوق دے دار چا
دور ته امام مخکې د نبي صلی الله علیه وسلم نه اورېدي دي چې دا کار منع دی، ښکار کې نه پکارېږي، جهاد کې نه پکارېږي، لہذا اے زما رشتہ دارا لکه دې کار باندې د نن نه بعد زه تا ونه وینم. هلک خو غلی شو هغه وخت سره. بله موقع باندې چې ګوري هغه بیا لګیا دی، بیا لګیا دی چې بیا لګیا دی ورته ته ما منع کړی وي د هغه کار نه چې موږ منع کړي وو محمد رسول الله، اما تا ته ویلي وو مه کوه. ته ما نن دوباره بیا په هغه عمل ولیدې، زما د الله باندې قسمي زه به تا سره مرګه پورې خبرې ونه کړم. او صحابه په تاسو آفرین وې، په تاسو آفرین وې. په مرګ مړ شو خبرې ونه کړې ورسره. راشه ورونو خدای په دین غیرت وکړئ. تش عبادتونه کولو بس مزې وي او کمره به موږ جوړه کړې وه پراته به خلکو هر څه چې کول به موږ به ځان له جنت ته تلو و کوټ به اغوستې او ډایرکټ جنت و به نشي ورونو خطا به شئ. هغو به خپل اولاد باندې نظر ساته څه کوي فلان کې څه کوي فلان کې څه کوي موز کې شته که نشتي. نن ته تپوس کوې ته سب کې داسې وګورې ستا زوی شته موز کې که نشتي چا کړ دی. د دې جنت یو نیغه لار ده ورونو. موږ کوشش دا دی چې موږ هم خدای ستاسو په دعاګانو بوځي او دعاګانې به درته کوو چې تاسو هم لاړ شئ. راځئ که نه چې دا لار اختیار کړو. تا کور ته ځو نو بره نه به داسې ځو کې داسې به ځو بیرته. خدای ته وګوره ورونو روان داسې وی موږ تا کور ته ځو لیوني شي یې لیوني کېږئ مه. د جنت لار کم پرهیزونه الله او رسول مقرر کړي دي هغې نه به پرهیز کوئ. های های څه به کوو پته نشته څه حال به وي زموږ. الله دې زموږ باندې غیبي رحم وکړي. بس لیسو سوا ډېرې بدۍ د اهل کتابو د ملیانو د اهل کتابو یې بیان کړه. ستا زړه کې راله چې په نومې ملا دی نو غلط دی. ستا زړه کې شیطان دا راویسته. قرآن وایي نه 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 چرې نه. لیسو سوا ندی برابر تمام ملیان ندی برابر. دیکھے سم مشتے ٹھیک تھا اکثر غلط تھی سمجھتے امتن ہاں لگ دی خواہ وہ تھے امتن لگ دی امتن یو ڈل دا قائمتن کلک ولاڑا دائی نخی دی خواہ کار اس دے زمارا فرمائی یتلون آیات اللہ دا اللہ کتاب لولی آناء اللیل وهم یسجدون دا اللہ کتاب لولی رضی لولی نو دشپی لولی اللہ تتابدار دی یؤمنون باللہ والیوم الاخر ایمان دے پا اللہ تعالیٰ پر از آخرت ویامرونا او ددی ملیانو ڈپٹی دادا کار دادے نخائے دادا دوی امر کئی بالمعروف دنے کئی وینہونا عن المنکر خلق لدبت نمنی کئی ویساریون فی الخیراتی منڈوئی دا اللہ دین کے منڈوئی دانچ ویساریون فی الخیراتی چرته چې د مړي خیراتي نو ملا پکې میراتی دی پکې ناسي نه نه دغه هغه ستا خیرات نه دی چاولو بوی ته به نیولګي نو بس چې چېرته لوګی نو دا سبا جانم کې به لوګی جو وردنګلي به دي موږ ته څو خبرې وکړو ته پکې وپچې چې چله چېرته خیراتونه میراتونه هلته نشتي په آرام کښېنه په دې لوګو ځان ما عادت کو واولئک من الصالحین دقه نیکان دي دا حق پرستو علماء
نخي دي حق پرستو عالمانو نخي الله اکبر قرآن بل حکم بیانی یا ایوہ الذین آمنوا ایماندارو لا تتخذوا بطانة من دونکم خپل دشمن تراز مو آیا دشمن ته د کور په ګوټ ګوټو ګرځاو ستا ټول ځایونه معلوم نشلو دشمن ته د راز ځایونه به نه ښایي د راز خبره به هم نه ښایي رونو داسې کوئ که نه چې داسې عمره دوستانه دنیا کې کوئ که دا سړی سبا زمونږ دشمن شي چې ته زمونږ هر راز نه معلوم من قمقلتوب وکړو دا جو دوست دی جو چې څه دي جو هغه ته ویلي سبا چې هغه پالکو ګیډی کې رانه مخالف شو جو هغه ټول ډډونه هغه ښکاره کوي نو بیا پې مونږ خفه کېږو نو ولې خفه کېږي بیا چې ته کومه خبره پټول غواړې کور زنانه ته به نه وایي هغې ته چې دې ووي که نه بس نو بیا پروا مه کو بیا د ډیلي په دروازه ستا خبره ورسېده دا د زنانو خوی دی که مې سره میلاو شوې خورې خبر خو نه وي نه وي حال به نه وایي چاته ښه زما خاوند داسې چل کړ دی خوند یې وکړه په ګودر یو ځای شوې جو هلته یې ووې که هلته بل ځای کې یو ځای شوه که اسپتال کې د خدای نه یو ځای کوي اسپتال کې یو ځای شوې خورې د کم دی خاوند د څه حساب دی وی کرونا ونه دی نو روکې کوي پرېږده طلاقې کا پوه شو هره خبره زنانه ته به نه وایي دا وینا ده بس لاړې بس اوس دا خبره پټه نه پاتې کېږي پټه به هغه پاتې کېږي چې تا دې ځای کې پټه ساتل ده بس د دې نه چې چاته بار کړه بیا دا پټه نه ده بیا کوم دی پټه ده او نبی علیه الصلاة والسلام فرمایي تاسو چا په جرګه کړئ ورته جدا کړئ څه مشوره وکړه ته چې جدا کړلې نو اوس دا ستا حق نشته چې هلته نه راشي زه یم څه وی پرېږده مړه هسې فضول لګیا دی هغوی دا چل دی یا ظالمه ته چې هغه ځای ته جدا کړې هغه مقصد دا و چې دا جومات والا خبر نشي که دا تا دومره لوی خیانت وکړو د دې حد نشته خیانت صرف روپو کې نه دی رونو خیانت دا هم دی یو سړي جدا کړی خبره جرګه را سره وکړه دا به بل ته نه وایي بل ته به دا نه وایي ها یو خبره ویلی شي ته خبر شوي چې فلانکي د فلانکي د وجلو بندوبست کړ دی اوس دا داسې اندازه باندې ووایه چې روره خیال کوه حالات څه داسې دي ته دوست دشمن پته نه لګي لږ خیال سره قدم اږده اسه طریقه ونې سره ووایه نو دا ووایه دا چغلي به کوې که نو سړی صحت نه تو تخیږي ته ذمهواري ته خبرې اته ونه وي دې وجې نه ته یو سړي رازدار جوړ کړي اخوا نو ته هغه خبره بل ته مه وایه المجالس بالامانه مجالس دا خبره به امانت ساتي دا تا سره امانت دی موږ یې کې خیانت وکړو یو د روپو کې خیانت ته خیانت نه وایي په خبره کې هم دې کې هم چې تا د پټولو واودي وي چاته تا خیانت وکړو ته خایني خائن سړی جنت ته نشي تللی خائن مسلمان نشي کېدی رونو خائن مسلمان نشي کېدی نن تمام خیانتونه دي پوه شوې الله تعالی زموږ په حال رحم وکړي هغه ورځې یو سړي